ټول قوم مسعودي الشیرزي د سنټر کورم د ټولو ډېر شکریه ادا کوو، خاص کر د سپین ږیرو د علمای کرامو د نوجوانانو. زه خپله یو مسعوده یم خو وړوکی یم، یو نوجوان یم. د ما یو سوچ و فکر مې راوړی دی، سوچ فکر ما ته نه دی راوړی. زه د چا خلاف خو صرف خلاف مې شته دی. د جمعیت علما اسلام موږ د نظریې قدر کوو، خو جمعیت علما اسلام څخه ما اختلاف دی. اختلاف مې صرف په دې دی چې د هغه عملات و معاملات چې کوم عملات و معاملات دوی روان کړي دي، د ما اختلاف هغه شي باندې دی ورسره. د قومه نن موږ داسې تیارې کې ساتلي یو، موږ داسې پوه شولې هغه شي کې ساتلي یو لکه څنګه نن مولانا صاحب ته زور پاڅېدم، ما په چیټو ته ولې کنه مولانا صاحب لږ ماته د اور د حرامو د حلال وضاحت وکړه چې د اور په پیسو اخیستل حرام دی که حلال دی. لګیا خله په باندې په دې شي باندې ویلې چې دوی خپله لګیا دي په زر نه 1500 په 1800 باندې د انسانانو قیمت یې مقرر کړی دی. د یو منډۍ ته لاړ شه، یو منډۍ کې تا ته یو وړوکی ورای پسه 600 نه کم نه میلاویږي. نن د انسان قیمت دغو خلکو زر پې لګولی دی. د قومه موږ تاسې همیشه لپاره سوال درته کوم، همیشه لپاره به 500 په 1000 روپیو غولېدلي یو. نن که ما ته د سکیمونو نه د محرومیانو نه هر شي نه محرومه یو. لکه څنګه ته یو مشر ویلو چې مطلب دا ټولې وعدې کېږي خو پوره نه دي شوي. دا حقیقت دی چې موږ همیشه 20 کاله وعده شوي وه، 20 کاله حکومت په موږ وشوله، 20 کاله موږ وعدې وشولې. همیشه لپاره منې راځي د خدای وبخي. او به یوه خبره کوله چې ته مسعودي ته خیپه دي ته نه چې کله مې نه جوړ شي. هغه جواب کې دا ویلو چې زه کله مسعودي ته نه سوم، زه مسعودي ته خو زه کله الیکشن په ټایم کې اخري 2 ورځې ته لاړ شم، هغوی ته زه پیسې ور واچوم، ټول ما پسې ودرېږي. د ما ته دغه قدر دی، د ما ته دا عزت دی. خو نن زه سوال کوم چې واضح هر سړي ته پته دی چې پاکستان تحریک انصاف حکومت دی، خاص کر نوجوانانو ته، مشرانو ته، علمای کرام ته پکار داري. مشرانو ته لا پکار است قوم کې کور کې وایي که چېرې حقیقي معنی کې موږ دغې علاقې بدلون غواړو، حقیقي معنی کې دغې علاقې کې سکیمونه غواړو، حقیقي معنی کې موږ دغه نوجوانان نسل ژوند غواړو. د ما او تا ژوند خو دې نه بدتر دی. ما او تا د ځان سوچ ونه کړو، ما او تا د روان نسل د خپل بچي سوچ وکړو. د موږ دغه بچي ته څه وښیو، موږ دغه بچي ته تعلیم ورکړو، صحت ورکړو. عمران خان هغه چاله پټ نه دي. عمران خان واضح ماته صحت کارت راکړی دی. زه په هغه باندې فخر نه کوم ځکه چې ریاست سره ما حق دی، اما د ریاست په بنیاد میلاو شوی دی. خو صرف جمعیت علما اسلام مفتي محمود صاحب د نظریې زه قدر کوم، خو د نظریې په وجه باندې نن موږ داسې پاتې روان یو. سره مو ته پوه همیشه ما ته ویلي دي چې دا کتاب دی، په دا کتاب ملک پوه کړه چې دا کتاب دی چې شي قرآن مجید دی که انګلیش دی که اردو دی که عربي کتاب دی که چېرې دا قرآن مجید دی. زه هم مسلمان یم لکه څنګه ما تاسو ته ویلو چې مفتي صاحب ته ما چیټ وراوړله چې په حرام او په حلال خبره وکړه او خوله په بند کړله. نو دې ټیم کې علمای کرامو دغسې کې دا چې کوم جومات دی دا دې لپاره نه دی جوړ، دا عبادتګاه دی. په کار د ما د قرآن مجید نه روایتونه یلې شوی وی، دا ترجمه یې ما ته کړې وی چې په ترجمه به یې زه پوهه ما خپل ژوند پېژندلی وی. په کار دا نه و چې دې دا خبره کوله چې مطلب ورته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دپاره زه هم دغه امت یم، دا ما پیغمبر دی، هغه ختم نبوت دی، ما دپاره ټول اول هغه دی، انا بعد دنیایي سیاست دی، انا بعد د دنیایي خدمت کوم. نو دا مو داسې همیشه دپاره په ړندې سترګې والي یو. لکه نن تاسو ته واضح پته دی چې حکومت د پېټیایي دی، خو دا ماته یې چې ورتخته ورکړه چې دا په کوم بنیاد باندې ما د علاقې ترقي غواړي، په کوم بنیاد باندې ما ته تعلیم رکول غواړي، په کوم بنیاد باندې ما ته د صحت مکې رکول غواړي. ولې واضح پته دی ریاض د جمعیت علما اسلام نه ام پی ای دی، هلته ناست دی، خو هغه ته یو روپۍ پر نه میلاویږي. د ما تا به سکول څه جوړ کړي، روډ به څه جوړ کړي، مدرسه جومات به څه جوړ کړي، د اوبه سکیم به څه راکړي. نو کومه دا دوکه دی مکمله. ووټ ورکړه حقیقي معنی کې 2 کاله ټایم دی. که چېرې پي ټي آی موږ ته څه ونه کړلو، زه د دغه خلپن یم چې ټول اول به دې تحریک اساسوم، د ده خلاف هم راپاڅېږم، د خپل امیدوار خلاف هم راپاڅېږم. زما امیدوار ملک پارلمان دی، خو د موږ خلکو د کوم سوچ جوړ کړی دلته کې چې هغه پارلمان چې نشي کولی. د ما اوسکي برابا او بند د مندوی د واجبان دی چې همیشه لپاره د قوم یې توکي کې ساتلی دی، دا خلک یې توکي کې ساتلي دي، دا دې لپاره نه یې ساتلي. ویلې که څومره ملکان دي نن پوه شوې سوداګانې شروع کړي دي، د انسانانو په زر بې باندې ریټ مقرر کړی دی. دې لپاره نه، صرف دې لپاره چې همیشه لپاره دا غریب هم دا مظلوم هم ما ته محتاج وي، ما ته هغه وي په محتاج وي. ویلې که د ما سکیمونه وشولو، د ما علاقې کې ترک یافته کارونه وشولو، نو بیا خو پوه شوئ ملک ته زه څه لپاره ورځم، یو خان ناب ته زه څه لپاره ورځم. نو کومه سوال درته کوم په 19 تاریخ باندې جوزبه سره
په جوش سره په ښځو نرو ټولو باندې کوشش وکړه د خپل حق دپاره تر څو پورې ما ورته خپل حق دی الله تعالی قرآن مجید کې ویلي دي چې د یو انسان حالات زه تر هغه وخته پرې نه بدلوم څو پورې هغه خپل حالات په خپله نه وي بدل کړی نه په کار ما ورته باندې فرض دی د دغې علاقې یا چې کوم سړي دوه ټکي علم حاصل کړله علم دا مطلب نه دی چې ته ځان لپاره حاصل کړه د قیامت ورځ دې موږ ته نه پوښتنه کېږي چې تا دوه ټکي علم حاصل کړی و تا معاشرې لپاره څه کړي و تا قوم علاقې لپاره څه کړي و تا خپل کور ګاونډي لپاره څه کړي و تا غریب مسکین لپاره څه کړي و موږ تاسې ټول الحمدلله مالدار یو ځکه چې لا اله الا محمد رسول الله کلمه مو تاسو ټول یاد غریب هغه دی غریب هغه دی تا کلمه نه یې ویلې نن جمعیت علما اسلام په ما باندې الزام لګوي په کوهاټ کې مثال درکوم یو سیک ته هغه مسلم و هغه خو مسلمان و تا په کوم بنیاد باندې سیک ته د جمعیت علما اسلام ټکټ ورکول په کوم بنیاد باندې تا خپل امیدوار ګڼل نن علما ته سوال کوم زه علما ای د مقابل قدر ای د ما مشرانو حقیقي معنو کې دغې علاقې بدلون وغواړئ حقیقي معنو کې د خپل بچي د خپل نسل د هغوی ژوند وغواړئ دا ټولې ما تاسو دوکې روانې دي مسعودزي علي شیرزیه سوال درته کوم کور کور ته پیغام ورسوه 2 کاله ټایم دی حکومت د عمران خان دی عمران خان پرېږدوه خو د ما ته پیدا دي کې دی که چېرې ما ته د فنډ میلاو شوله ما ته دا پیسې میلاو شولې نن پوه شه د ما فنډ ویلي باندې چې د ما ام پی ای صاحب اپوزیشن کې ناست دی هغه خلاف ناست دی بلې ډبې ما ته د کار څه وکړي علما نه ما دا یو سوال دی په کار خدای په کور مې کې ما 45 کې دنیا علما دي دنیا مفتیان دي یو مفتی ته ورکړی وه ریاست په کوم بنیاد ورکړی دی د دا لږ سوچ په کار دی دماغ نه کړو ټایم ډېر نه خلاف په کور کو دا پیغام ورسوه چې 2 کاله خاص کر په ځوان باندې نه په خپل بچي باندې سوچ وکړه په خپل زوی لور باندې سوچ وکړه یوه ګاډي اوبه به له کوم ځای نه راوړو یو مشر ته وایي یو سړی خو وایي زه په سهار باندې ګاډي له اوبه راوړی شم راوړی شو موږ څوک نه راوړی شو نه او ښځې کوم ځای نه راوړي دا درد مو ته پته لګوي خپله غوښه ونه وي چې چلي د خپلې غوښې درد تېره مو ته لګېږي چې ته کله خپله غوښه وچېږې هر څه د خپل درد پته ولګېږي دا د مو داسې باندې فرض دی د مو داسې د خپل بچي د خپلو ښځو حقیقي معنو کې یو حقوق پوره کړو د سوال درته کوم دا ټوله دوکه مو سره ونه دی دا مو ټول دوکه کوي په تش بیانونو په تشو خبرو چولر نه شي حقیقي معنی کې بدلون وغواړه په 19 تاریخ باندې بېرته ووټ ورکړه زه تاسو سره په فحصه ده الفن ده انشاءالله خدای په مدد سره به د مسعودي په دغه نوجوانانو کې ادا سره انشاءالله فحصه داسې ویلی شم چې په 2 کالو کې 100% د دروغو دوکې نه کوو چې 100% به بدلون راشي خو انشاءالله د موت هغه مخرمي چې هغه باندې د انسان ژوند تېرېږي 70% به انشاءالله 70 نه تر 80% باندې د موت هغه محرمانې به حل کېږي موت ته د تعلیم هم رسي صحت هم رسي روډ هم رسي بجلي به رسي اوبه هم رسي